بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا او کاشا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کنیکټ اف پاک سره. قدرمنو کتونکو په دې پروګرام کې مونږه دعوت ورکړې دی ډاکټر سید اختر علی شاه صاحب ته، څوک چې پولیټیکل انالیست دی د پاکستان او افغانستان، بیا خصوصا د دې ریجن په معاملاتو باندې دوی جوړ نظر لري. تاسو په خیر راغلی ډاکټر صاحب. سلام علیکم. ګرانو کتونکو موږ سره په دې پروګرام کې پاکستان کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هغوی به هم موږ سره په دې کې موجود وي. د هغوی نه موږ پوښتنې کوو ځینې ایشوز دي چونکې د هغوی ټینور ختمیږي په افغانستان کې، واپس را روان دی. نو هغوی چې کوم درې نیم کاله ټینور تېر کړو نو هغوی ایکسپیرینسز موږ تاسو سره شیر کړو. دغه شان موږ کوشش کوو چې موږ خپل همکار او سینیر صحافي حسن خان هغوی سره هم رابطه وکړو او هغوی هم چونکې د افغانستان د حوالو سره د ډېر د نږدې نه هغوی کوریج کوي او په یې نظر دی. نو د هغوی نه به هم موږ موقف اخلو چې د پاکستان او افغانستان دغه تعلقات کم طرف ته روان دي، په دې کې بهتري روانه ده که نه دا خرابېږي او د معاملات ځي چېرته. ډاکټر صاحب د ټول نه مخکې خو د افغانستان دننه یو خبر چې د افغانستان د امارت اسلامي ترجمان ذبیح الله مجاهد صاحب هغوی دا دعوه کړې ده چې دوی په افغانستان کې داعش بالکل الیمینیټ کړو، ختم یې کړو، جړې ورله ویښ کړي. نو تاسو په دې حوالې سره ستاسو څه چونکې تاسو د ټیرریزم دغه ټول هر څه کتلي دي، تاسو دغه ایکسپرټیز دي، آیا تاسو دې سره اتفاق کوئ چې په افغانستان کې دننه داعش ختم کړی شو؟ زه خو دې سره اتفاق نه کوم. زه نه یم خبر چې هغه په کوم بنیادونه ووایي، هغه چېرته څه داسې د هغې ځي تنظیمونه دي، د هغې ځي نیټورک دی، د افغانستان په سطح باندې دی، بیا چار چاپېره دی. نو آیا هغه څه داسې تفصیلات ورکړي دي چې کم کم لیډران هغه یا نیولي دي یا وژلي دي، څه چلې کړی دی، څنګه ختم شو؟ او دویمه خبره دا ده چې د آئی ایس او دا قسم تنظیمونه چې دي دا لوکلایز یوازې نه دي، دا ټرانس نیشنل دي، د دوی سرحدونه نشته. دا خو د افریقې نه والې مشرق وسطه دلته ټول چار چاپېره هر ځای کې کله دی ډارمنټ شي کله ایکټیو شي. نو زه دا د هغه دې سره خو زه اتفاق نه کوم. تاسو په خیال باندې تاسو ویل چې دا لکه بلکې اوس زه به دې ته هم دا وایم چې اوس تازه چې څونه انالیسز راغلي دي هغې کې خو هغه آئی ایس خراسان چې دی هغه یو لوی تھریټ ګڼي لګیا دي او تشویش دی په مغربي ممالکو کې د هغوی په اکټیویټیز افغانستان کې دننه. تاسو خپل ستاسو چونکې کلونه تاسو په دې ریجن کې تیر کړي دي او دغه ټیرریزم دا ټول هر څه ستاسو د سترګو مخې تیر شوي، تاسو ته ډېر زیات معلومات دي. نو تاسو ګڼئ چې اوس داعش زموږ په دې ریجن کې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې دا یو غټه خطره ده؟ خطره ده، یقینا خطره ده، ځکه چې یو وخت کې دا یو سوچ دی که نه، یو مایند دی. تاسو مختلف دوارو کتو د دې ملیټنسي به زه ورته وایم، ټیرریزم خو بیا د هغې یو پراډکټ دی. نو د دې دا خو 240 کاله وشو چې موږ په دې کنفلکټ کې اخته یو. نو هغه مختلف تنظیمونه په مختلفو اشکالو کې جوړ شوي وو. یو د هغې ذهني آبیاري شوې ده او بیا هماغه ذهنونه چې دی کله یو چتری لاندې کله بلې چتری لاندې. یو وخت کې دا زیاتر بیا دا خلک القاعده ته تلي وو، طالبانو ته لاړو او هغې نه مخکې دا نور تنظیمونو کې وو. نو چې کله القاعده لکه کمزوره شوه نو تاسو له پته چې په مشرق وسطا کې بیا داعش راوچت شو. نو داسې چې دی دې وجې سره چونکې دا یو ټرانس نیشنل دی او هلته تحریک طالبانو، نو تحریک طالبان چونکې اوس حکومت کې رالو نو دا اکثر وایي چې کم مسافر وي چې په بس کې ناست وي چې کله هغه د ډرایور په سیټ کښېني نو د هغه ویو پوینټ چې دی هغه بدل شي. نو اوس تحریک طالبان د جنگ نه پسته یو بل موډ ته لاړو. نو هغې کې هغوی به ډېر د مصلحتونو نه هم کاره دي، معاهدې به هم کوي، د بین الاقوامي قوانین چې دي د هغې تقاضې دي هغه به هم پوره کوي. نو بیا په دې وجه چې کوم هغه انتها پسند دي نو هغه بیا دا شن قسم تنظیمونه ده چې کومه دا خبره زیاته راوچتۍ د جهاد
یا د امریکای خلاف او د آزادۍ او دا قسم خبرې چې کم کوي نو بیا طرف ته زیات وي. نو دې کې خلک چې کوم د فرض کا د تحریک طالبان افغانستان نه یا د پاکستان نه مایوس شي دا خو بیا دې طرف ته زید مخکې چې لکه زمونږ دا شفټینګ دا لکه تاسو د دې ساده خبره دا ده چې لکه فلیکسیبل شفټینګ دا ور لکه جیش محمد نو جیش محمد کا ټول نه کولو نو هغې کې بیا سپلنټر ګروپس جوړ شوي او ماغه سپلنټر ګروپس چې دی بیا دلته په پاکستان کې لګیاو. جی تاسو ویل چې ګنې دا انټرنیشنل یا ټرانس نیشنل تنظیمونه دي د داعش او دې سره خبرو کو د القاعده خو ټیک د هغې لیډرشپ هم ښکاروي. د داعش داسې تنظیم دی چې د دې د لیډرشپ پته نه لګي نو بیا چلو مونږ چې کوم د دې کور داعش ته بیا آیس ته نو هغې خبره خو بیا هم وشوه د داعش خراسان اولې سره چې کوم لیډرشپ ته دا پته نه لګي تر اوسه پورې داسې لکه ښکاره نه وي خلک یې پټي هېڅ پته نه لګي دا څوک دی چې ته کوم ځای ناست دی د کوم ځای نه اپریټ کېږي. بل د دوی چې کوم سوال دا پیدا کېږي چې د دې کوم لیډرشپ دی که چېرې امپورټډ لیډرشپ دی لکه لوکل نه دی که ان کیس نه وي دوی ته دغه میسیجز یا چې کوم کېږي پیغام رساني داسې نه کېږي دوی ته دغه چې کوم فنډس ټرانسفر کېږي یا ورته د اسلحه او د ویسټ چې کوم سویسایډز دي دا ورته رقم نه راځي. لکه تاسو په خیال باندې داسې د دې دغه ټیکنیکس دا ډېر زیات ایډوانس دي او که نه دا ستاسو په دې ولې سره لکه څه ابزرویشنز دي؟ ما چې څنګه خبره وکړه جی دا ټول د یو چشمې نه راوتي دي. یو وخت کې القاعده سره نو القاعده چې کوم پیټرن او طریقې کار و هغې نه دی بلدو هغه څومره چې طریقې کار د هغې و هغه دوی هم اډاپټ کړی دی او تاسو چې لیډران نه معلوم خبره هو چې دا اوس چې د ډرون کې او مختلف کې وجل شي هغه ستا کم سي د خوا د تحریک طالبان نه سپلنټرز وکړ دا ورغزو هغه ماغي کې لاړو افغانستان کې وجل شو بلکې داعش افغانستان لکه داعش جوړ کړي هم په افغانستان کې داعش خراسان دا د ټي ټي پی خلکو جوړ کړي خو لکه موجوده وخت داسې هغې چې کوم ریپلیسمنټ دي کوم کسان لاړه شهاب المهاجر ونیولې شو یا چېرته خو دغه په ځای باندې بل څوک تاسې نه دی راغلی ښکاره پته نه لګي نو لا به د هغې ګوره خو دې نه مخکې چې کوم ایکټ موږ ته پته وه چې دا کسان دي هغوی به لا ټیکټیکلي چې دی دا سیز مخې ته نه را کېدای شي دننه تنظیم کې څه اختلاف وي بعض وخت په لیډرشپ باندې چې څوک به امیر کېږي نو هغه وخته پورې هغې سیز هغه پټ ساتلی وي نو چې کله ضرورت ورته پېښ شي بیا به یې ښکاره کړي. ځکه چې اوس که خیال کړي که نه لږ دا چې زایوري والا او دا ټوله ډرون اټیک شو دا قاری عبدالولي پکې وژلی شو نو دې کې به لازمه ده چې هغوی به هم احتیاط کوي داسې به نور تنظیمونه فی الحال به ځان ډارمنټ ساتي چې دا شد د ډرون اټیک یا د آی ډي یا په لاره کې روان دی دا یې ښکار نه شي او چې څو پورې تاسو هغه وایي چې دوی ته دا کومک څنګه رسي او لکه ټرانسپورټیشن خو به کېږي نو آیا د دې لپاره سپریټ ټرانسپورټیشن کېږي؟ زما خو ذهن کې یو کوېسچن دا پیدا کېږي چې ګنې داسې خو نه چې ګنې دا د ټي ټي پي یا افغانستان چې کوم طالبان دي دوی په مدد سره دا څیزونه کېږي ځکه چې دې نه خو دې لپاره که نور چینلز یا نور لارې وي هغه ډېره ګرانه شي. و تحریک طالبان افغانستان هم په دې ښه وپوهي که اسلامک خراسان ته دوی ته تقویت رسي او په دې پوزیشن کې راځي نو سبا د هغې حکومت ته یو خاص علاقه کې هغه اثر د هغه سې غوا شو نو په هغې علاقه کې د هغې ته بیا دا خو د طاقت جنګ هم دی یو سیاسي هغه هم دی ځکه چې ته سټیټ د ریاست چې کله ته اقتدار لې نو هغه بیا سیاست شي د پولیټیکل ساینس ډومین شي نو هغې کې به هم هغوی دا نه غواړي چې هغه دونه تقویت ورته ملاو شي چې آخر کې د هغې ګریوان ته لاس واچوي نو دا کیدای شي چې ټیکټیکلی تحریک طالبان نورې دونه مسلې دي چې هغوی لا ځان د دې جوګه نه ګڼي چې یو فل سکیل آپریشنز وکړي او هغې کې ځان اخته کړي لکه چې بیا په هغې باندې دا ګوتې نیولې کېږي چې تاسو خپل اسلامي چې کوم دا خبره کوي د اسلام یا د اماراتو یا د امریکای خلاف د جنگ خبره کوي د هغې خلاف تاسو استعمال شوی د چا په استعمال کې
بیرونی طاقتونه نو دا یو بیا پروپاګاندا و د هغې خلاف هم کیدی شي. جی ګرانو کتونکو دا وخت کې مونږ سره په کابل کې د پاکستان سفیر محترم منصور احمد خان صاحب موجود دی. د هغوی په یو ډېر کریټیکل ټایم کې د پاکستان نمائندګي وکړله په افغانستان کې، کله چې دغه ټرانزیشن کېده د اشرف غني ګورنمنټ نه طالبان طرف ته، نو دغه ټول حالات دوی ډېر د نږدې نه او پرسنلی د دوی کتلی دي او دوی د تاریخ حصہ پاتې شوي دي. هم دغه وجه ده چې مونږ د پاکستان سفیر جناب منصور احمد خان صاحب سره نیغ په نیغه موږ سره موجود دي په دې پروګرام کې. مونږ د هغوی هغه ایکسپیرینسز او هغوی چې کوم په دا کار کړی دی د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د سیوا کولو لپاره، هغوی چې کوم خپل رول پلی کړی دی، نو په دې باندې موږ پروګرام کوو. او اوس موجوده وخت کې چې کوم چیلنجز دي، کوم ایشوز دي، نو د هغوی نه به موږ په دې باندې پوښتنه کوو. محترم منصور احمد خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی مجھے یہ اس انٹرویو کے لیے، اس بات چیت کے لیے موقع دینے کا. تھینک یو سر. اچھا سر، آپ نے میں نے پشتو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ تاریخ میں ایک بہت کریٹیکل فیز میں آپ نے افغانستان میں پاکستان کی نمائندگی کی، جو کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ سے ٹورڈز طالبان جو ٹرانزیشن تھا، آپ نے اس کو وٹنس کیا، بلکہ آپ نے بہت سارے جو وہاں پہ ایویکویشن جو انٹرنیشنل کمیونٹیز کے جو ڈپلومیٹس تھے، آپ نے وہاں پہ بہت مشکل دور میں اپنے جو چیلنجز تھے تو آپ نے سر کیے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو چیلنجز تھے، ہم دور سے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ نے خود یہ جو ساری چیزیں جو اس کو مینیج کیا، اس کو سپروائز کیا، تو اس حوالے سے ہم بتائیے کہ یہ کتنا مشکل دور تھا، کتنا مشکل ٹاسک تھا، تاکہ پاکستان میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے علم ہو. جی، جب ستمبر 2020 میں آج سے 2 سال قبل جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تھا بطور سفیر، تو افغانستان ایک انتہائی اہم مرحلے میں، افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے، امن کا جو پروسیس ہے، وہ ایک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو رہا تھا. US طالبان ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بات چیت چل رہی تھی کہ کس طرح یہاں سے بین الاقوامی فوجوں کی، غیر ملکی فوجوں کی روانگی ہوگی، اور کس طرح سے افغانستان کے اندر ایک امن کا عمل، انٹرا افغان پیس پروسیس تشکیل پائے گا. تو بہت ہی اہم ایک فیز تھا جس میں ہماری انگیجمنٹ رہی گزشتہ حکومت کے ساتھ بھی، اور جو دوسرے انٹرنیشنل پاورز ہیں، میجر پاورز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، چائنا، رشیا اور پاکستان اور دیگر جو یہاں پہ جو طالبان اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، یا افغانستان کے دیگر پولیٹیشینز بھی اس میں انوالوڈ تھے. تو میری یہی کوشش رہی کہ پاکستان کی پالیسی کے مطابق کہ افغانستان کے اندر ایک دیرینہ پیس کو، امن کو کے لیے کوشش کی جائے، اور ایسے حالات میں بڑھنے کی طرف کوشش کی جائے جس میں افغانستان کے اندر ہم ایک ڈیوریبل پیس جسے کہتے ہیں وہ لا سکیں، اور پھر آگے افغانستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، ریجن کے ساتھ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ سکے. 1 سال کے بعد، یعنی تقریباً 15 اگست کو 2021 کو یہ یہاں سے غیر ملکی فوجوں کی تو روانگی شروع ہو گئی، اور طالبان افغانستان میں کا کنٹرول انہوں نے سنبھال لیا. اور پچھلا رجیم جو تھا، پرانے جو صدر تھے یہاں کے اشرف غنی صاحب، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو اس طرح سے ایک بہت ہی اچانک کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس کے بعد یہاں پہ ہم نے وہ رول پلے کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ جن لوگوں کو مشکلات ہو رہی تھی ان کو کس طرح ہم نے مدد، کافی اپنے تمام وسائل یوز کرتے ہوئے، اپنے تمام انرجی یوز کرتے ہوئے، ہم اس دوران میں یہیں پہ رہے، سفارت میں بھی موجود رہا، اور ہم نے لوگوں کو یہاں سے جو ری لوکیٹ ہونا چاہتے تھے پاکستان یا دوسری جگہوں پہ جانا چاہتے تھے، اس میں ایک رول پلے کیا. پھر ہیومینیٹیرین اسسٹنس، انسانی امداد کو ہم نے جاری رکھا، جو آج تک جاری ہے. پھر اس کے بعد جہاں پہ آہستہ آہستہ گزشتہ 1 سال میں کئی ایریاز میں اسٹیبلٹی بھی آئی. طالبان نے جو یہاں پہ منسٹریز کو سنبھالا، انسٹیٹیوشنز کو سنبھالا، ان کے ساتھ افغانستان کے اندر تجارت کے عمل کو، پاکستان کے ساتھ تجارت کے عمل کو فروغ دیا. تو ایز اے رزلٹ پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت، ان کا ٹرانزٹ بڑھ رہا ہے. اب چیلنجز موجود ہیں، جو کچھ افغانستان کے انٹرنل چیلنجز ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایک پولیٹیکل فریم ورک کو ایڈریس کرنا ہے، کس طرح انہوں نے یہاں پہ ہیومن رائٹس کی پاسداری کرنی ہے، کس طرح ٹیررزم کے تھریٹ سے نمٹنا ہے، اور کس طرح ملک کو آگے دیرپا امن اور خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس میں پاکستان کی حکومت انشاءاللہ پاکستان
کہ چونکہ بہت قریبی روابط ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ پاکستان اور افغانستان اور دیگر ہمسایہ ممالک اور دیگر پاورز کے ساتھ مل کر اس پروسیس کو جاری رکھے گا. تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اہم تاریخی مرحلہ تھا، جو تاریخی دور تھا جس میں یہاں پہ رہا ہوں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے اس میں ایک مثبت طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. سج دھج کے من میں ہے بسا او ساوریا. آرشین فیشن پیراڈائز، لبرٹی مارکیٹ لاہور، یونیورسٹی روڈ اینڈ ارباب روڈ، پشاور کینٹ. موئز اسٹیل گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار ہونے والا اصلی گریڈ 60 سریا، جو ملک بھر میں تعمیرات کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کو، پاکستان بھر کو بنا رہا ہے مضبوط سے مضبوط تر. موئز اسٹیل، بھروسہ آپ کا، ذمہ داری ہماری. اچھا سر، یہ جو ایفرٹس تھی پاکستان کی اور پاکستان ایمبیسی کابل کی ایویکویشن کے حوالے سے، کیونکہ کابل ایئرپورٹ تو ان فنکشنل تھا، فلائٹس نہیں وہاں سے جہاز جو فلائٹس تھی وہ بالکل بند تھی، اس کے باوجود پاکستان نے جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹس تھے یا جو ان کے مشنز تھے ان کو کامیابی کے ساتھ اور بحفاظت ان کو ایویکویٹ کرایا. تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایکنالج کرتی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، پاکستان کی سفارت نے، پاکستان کے دیگر اداروں نے، پاکستان کی بارڈر اتھارٹیز نے اس عمل میں بہت کوشش کی اس پروسیس میں کہ کسی طرح لوگوں کو یہ فیسلٹی مہیا کی جا سکے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے کہ جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ٹیمپریریلی، یا یہاں سے دوسرے ملکوں کو جانا چاہتے ہیں، یورپ کو جانا چاہتے ہیں، امریکہ کو جانا چاہتے ہیں. ان ممالک کی حکومتوں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہوئے ہم نے اس عمل کو جاری رکھا. کچھ کسی نہ کسی تعداد میں یا کسی نہ کسی مقدار میں یہ عمل ابھی بھی جاری ہے. جو یہاں سے جب بھی لوگ اپنے پاکستان آنا چاہتے ہیں، اس ایک سال میں 15 اگست 2021 سے اب تک ایک سال میں سب سے زیادہ افغانز اگر کسی ملک میں گئے ہیں یا ویزا حاصل کیا ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان میں افغانز نے کو بہت پاکستان کی طرف سے یہ امداد ملی ہے کہ وہ اس دور میں جب کہ یہاں پہ مشکلات تھیں وہ وہاں پاکستان جا سکیں یا پاکستان کے ساتھ آنا جانا کر سکیں. اور اس کے علاوہ بہت سے فارنرز کو بھی ہم نے اس میں مدد کی، بہت سے پاکستانی بھی ہم نے یہاں سے ری لوکیٹ کیے جن کو ضرورت تھی. تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس ایک سال میں یا اس عرصے میں جو ہم نے رول پلے کیا ہے اس کو بہت سراہا ہے، اور آپ دیکھیں تو اس رول کی تعریف کی ہے. اور میرے خیال میں اس سے پاکستان کے انٹرنیشنل وقار میں، پاکستان کے رتبے میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ باور کرایا جا سکا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو افغانستان کے میں جو چیلنجز ہیں ان کو سیاسی طریقے سے آگے حل کرانے کے لیے کوشاں ہے، اور چاہتا ہے کہ یہاں سے جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے گزشتہ 4 دہائیوں سے، اس کا کسی طرح سے بھی ایک سیاسی پروسیس کے ذریعے خاتمہ ہو. اچھا سر، یہ آج کے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہیں، کچھ ایشوز ہیں؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے؟ دیکھیں، افغانستان اور پاکستان دو بہت ہی قریبی ممالک ہیں. ہمارے درمیان بہت ہماری تاریخ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، بہت سے علاقوں میں زبان ایک ہے، آنا جانا ہے، 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، اور دونوں ممالک سے لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہے، تجارت ہے. اس لیے جہاں جب دو ہمسایہ ممالک، دو ہمسایوں کی طرح دو ہمسایہ ممالک میں بھی ایک انٹریکشن جو ہوتا ہے اس میں بعض اوقات کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن کوشش دونوں ممالک کی یہ اور دونوں حکومتوں کی، افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے ان کی بھی اور ہماری بھی حکومت کی کوشش رہی ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو بڑھائیں. بارڈر پہ معاملات امپروو ہوئے ہیں، تورخم ہو یا چمن، ان پہ لوگوں کے آنے جانے کے معاملات امپروو ہوئے ہیں، تجارت امپروو ہوئی ہے، اور دونوں ملکوں کی حکومتوں کی اور انسٹیٹیوشنز کی کوشش یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے معاملے پہ آگے بڑھا جائے. افغانستان کو جو معاملات درپیش ہیں، جو چیلنجز درپیش ہیں، ان میں بینکنگ کے مسائل ہیں،
افغانستان کے اوپر سینکشنز ہیں, افغانستان کے لیڈرز کے اوپر ٹریول سینکشنز کا بھی معاملہ ہے, تو ان معاملات میں بھی بین الاقوامی برادری کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یا افغانستان اور پاکستان کا جو باہمی انٹریکشن ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ معاملات کسی طرح ایک ڈائلاگ میں, ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ان تمام چیلنجز کو, ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ مہیا کی جائے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا کردار بڑا کنسٹرکٹیو رہا ہے. افغان حکومت کی طرف سے بھی ہمیشہ ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے. کوئی بھی ایشوز ہوں, ہمارے روابط ان کے ساتھ بہت سموتھ ہیں, بہت گہرے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا, یہ افغانستان آپ نے جیسے فرمایا کہ ملٹیپل چیلنجز اور بہت مشکل فیز سے گزر رہا ہے, تو ان حالات میں پاکستان افغانستان کے کن شعبوں میں افغان عوام کی خدمت کر رہا ہے, یا ان کو سروسز دے رہا ہے, یا ان کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ایویکویشن اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں ہم نے کردار ادا کیا, لیکن پھر ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ افغانستان کے عوام کو, افغانستان کی اسٹیٹ کو ملٹیپل چیلنجز درپیش ہیں, خاص طور پہ اقتصادی چیلنجز. تو پاکستان نے ڈیوٹی فری ایکسپورٹس, افغانستان کی جو ایکسپورٹس آتی ہیں پاکستان کو, فروٹ خاص طور پہ, ان پہ سیلز ٹیکس, ڈیوٹیز بالکل استثناء دے دیا ان کو, جس کی وجہ سے ان تمام پروڈکٹس جو پاکستان جا رہی ہیں, افغانستان کی پروڈکٹس, ان میں اضافہ ہوا ہے. اور اس سے افغانستان کی حکومت کو بھی اور افغانستان کے عوام کو بھی ایک بزنس کرنے کا, ایک ریونیوز اکٹھا کرنے کا اپنی حکومت کے لیے موقع ملا ہے. اور اگر یہ ہم دونوں ممالک مل کے ان حالات کو سازگار کرتے رہے تو اس تجارت میں, باہمی تجارت میں, ٹرانزٹ میں مزید اضافہ ہوگا. اسی طرح افغانستان کی موجودہ حکومت کو, موجودہ سیٹ اپ کو جو مسئلہ ایک درپیش ہے, اس میں ان کے پاس پروفیشنل ایکسپرٹیز کی کمی ہے. تو پاکستان نے پبلک لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی ٹریننگ فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ شارٹ کورسز میں, بینکنگ ہو, منسٹری آف کامرس سے ہو, ریلویز ہو, ان کے لیے مختلف ٹریننگ کورسز آرگنائز کیے ہیں, اور افغان آفیشلز یہاں آتے ہیں اور ٹریننگ ریسیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب پاکستان مزید بھی جو ایجوکیشن کے معاملے میں یا ہیلتھ کے معاملے میں کوآپریشن کو بڑھا رہا ہے, تاکہ افغانستان کے انسٹیٹیوشنز کو جو یہ چیلنجز درپیش ہیں, ہاسپٹلز کو, یونیورسٹیز کو, کالجز کو, اس میں پاکستان چونکہ ایک بہتر صلاحیت رکھتا ہے, پروفیشنل کیپیبلٹی رکھتا ہے, استعداد رکھتا ہے, تو اس استعداد کو ہم افغان عوام کے ساتھ, افغان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ شیئر کرنے کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ تعاون جاری رہے گا اور بڑھتا رہے گا. اچھا سفیر صاحب, یہ تجارت کے حوالے سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تجارت کم ہوئی ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ چیلنجز کیا ہیں تجارت کے لیے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا ایک دوسرے پہ بہت زیادہ دار و مدار ہے, تو یہ تجارت کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن تجارت جہاں تک کم ہونے کا تعلق ہے, وہ تو تجارت کم ہونے کی وجہ ایک یہاں پہ جو تبدیلی آئی وہ بہت بڑی تبدیلی تھی. یہاں پہ ایک گورنمنٹ چلی گئی, سارا سیٹ اپ چینج ہو گیا, دوسری گورنمنٹ آئی, انہوں نے آ کے دوبارہ سے انسٹیٹیوشنز کا نظم و نسق, ریاست کا نظم و نسق سنبھالنے میں کچھ وقت لگا. لیکن آہستہ آہستہ اس حکومت نے آنے کے بعد اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا, نظام میں بہتری لانے کی کوشش کی, اور اب ریسنٹ مہینوں میں اصل میں افغانستان کی جو ایکسپورٹس آ رہی ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہے تاریخ میں کہ افغانستان نے اس گزشتہ ایک سال میں چیلنجز کے باوجود افغانستان کی ایکسپورٹس پاکستان کی ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہیں. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے افغانستان کی تجارت پاکستان کے ساتھ جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, یہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اگر یہاں پر سٹیبلٹی رہتی ہے, سیاسی طور پر ملک میں استحکام آتا ہے, تو یہ تجارت مزید بڑھے گی. نہ صرف یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان, بلکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا, ایران اور چین, ان ممالک کی تجارت میں, ٹرانزٹ میں بہت اضافہ ہوگا. صحیح. اچھا سر, یہ عالمی برادری افغانستان میں کچھ ایریاز ہیں, گرے ایریاز ہم کہہ سکتے ہیں, یا جیسے کہ ویمن رائٹس ہیں, وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وسیع البنیاد حکومت کے حوالے سے نہ صرف افغانستان کے عوام ملک کے اندر بلکہ باہر بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ان کا زیادہ زور ہے کہ آپ
ایک وہاں پہ وسیع البنیاد حکومت بنائے, طالبان پہ ان کا زور ہے, ان سے ڈیمانڈ ہے. پاکستان کا ان ایشوز پہ کیا موقف ہے اور یا ہماری پالیسی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا ان معاملات کو ایڈریس کرنا ہے, چاہے وہ وسیع البنیاد حکومت ہو یا ہیومن رائٹس کے معاملات ہوں جس میں گرلز ایجوکیشن ہے یا دیگر ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں یا کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز ہیں, افغانستان ہمارے خیال میں ایک خود مختار ریاست ہے اور ان کو اپنے ان معاملات کا حل اپنی سوورینٹی کے مطابق خود تلاش کرنا ہے. لیکن بطور نیبرنگ کنٹری, بطور ممبر آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, ایک بین الاقوامی, ایک ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تمام دنیا کے پارٹس ہیں, کنٹریز ہیں, ممالک ہیں, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, مربوط ہیں, اور اس لحاظ سے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ افغانستان کے عوام کی بھی ہیں اور جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جن پہ ایمفیسائز کرتی ہے وہ اہم ہیں, جس میں افغانستان ایک ملٹی ایتھنک ملک ہے, اس لیے اس میں وسیع البنیاد ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو کہ افغانستان کے عوام کی مرضی کے مطابق ہو, اس کی طرف پیش رفت کرنا, گو کہ یہ کام کرنا افغان حکومت نے ہے, افغان سوسائٹی نے ہے. لیکن اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہیومن رائٹس میں خاص طور پہ عورتوں کے حقوق ہیں یا لڑکیوں کی ایجوکیشن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عورتیں کسی بھی سوسائٹی کا 50% تک ہوتی ہیں تو ان کے لیے مواقع مہیا کرنا بھی ایک بہت ضروری عمل ہے. اور اسی طرح افغانستان بہت عرصے سے ٹیررزم کا شکار رہا ہے گزشتہ 4 دہائیوں سے, اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت افغانستان کی حکومت, افغانستان کے ادارے, افغانستان کی سوسائٹی بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ٹیررزم کے خاتمے کے لیے یہاں پہ اقدامات جاری رکھے. اور یہی چیزیں ہیں, میرا خیال پاکستان کی پوزیشن ان معاملات پہ بڑی واضح ہے. اچھا سر, لاسٹ کویسچن, افغانستان کے جو پیسے روکے ہیں یا ان کے جو ریزرو ہیں امریکن گورنمنٹ نے, تو اس حوالے سے آپ نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے, تو اس حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہے؟ کیا پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے جو پیسے ہیں وہ ریلیز کیے جائیں اور ان کو دیے جائیں؟ دیکھیے, ہماری اس پہ پوزیشن بہت واضح ہے اور بہت اصول کی بنیاد پر ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ یہ جو بھی افغانستان کے ریزروز ہیں, افغانستان کے فنڈز ہیں, یہ افغانستان کے عوام کی امانت ہیں, افغانستان کی امانت ہیں, اور اس لیے ان کی واپسی افغانستان کو اور افغانستان ان کا استعمال افغانستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں افغانستان کی حکومت بھی بین الاقوامی برادری سے اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے انگیجڈ ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس انگیجمنٹ کے ذریعے اس معاملے کا حل نکالنے کی جلد از جلد کوشش کی جائے. بہت شکریہ سر, خیبر ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی, گران کتن کو امبیسڈر منصور احمد خان سے بچار ٹینیور چی پورے شوی دی هغه راځي پاکستان ته, نو هغې سره مونږ دغه سره مرکه زمونږ د هغې نه مونږ دغه سوالونه وکړل چې ګنې کوم حالات دي, کوم چیلنجز دي, نو پای باندې دي څه نظر دی افغانستان کې دغه تعلقات یا حالات چې کوم دي نو دا به څنګه ښه شي موږ جوړ شندمې ته. شمع نے نہ صرف ہمیں تندرست رکھا بلکہ تعلیم اور صحت کے میدانوں میں بھی ایک شمع بن کے زندگی کو روشن کیا. جو بھی کیا دل سے کیا. شمع بنسپتی اور کوکنگ آئل, بولے دل کی بولیاں. د پېښور ښکلا د پېښور ثقافتي رنګونه ګندارا آرټ کم دی دا دلته سٹارټ شوی دی, دلته انوینټ شوی دی, دلته ډیولپ شوی دی. د پولیسو لپاره بنیادی خبره چې کومه ده نو هغه د الله یره. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں خیبر نیوز پہ اور پېښور خو پېښور دے کے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ آج بیٹھا ہوں. د ژوند د هر اړخ رنګونه او ښایستونه په پروګرام پېښور خو پېښور دی.
تاسو نه کوېسچن کوم دی ولې سره چې په دې چې کوم لیډرشپ دی القاعده دا او داعش دی د غي لیډرشپ امپورټډ دی د بهر نه راغلي دي نو بیا زمونږ دا په دې ریجن کې دا پښتانه په افغانستان او پاکستان کې چې کوم دا پیاده یا دا فوټ سولجر زنده دي ته ولې ملاوي خو حسن صاحب موږ سره جوائن کړی دی دغې نه موږ دغې تجزیه اخلو په دې پاکستان او افغانستان تعلقات ولې سره حسن صاحب زموږ واسطه تاسو راځي جی جی بالکل راځي حاجی یو جهان مننه موږ سره پروګرام کې اختر علی شاه صاحب هم ناشته او د پاکستان او افغانستان تعلقات ولې سره تاسو نه زما دا سوال چې په افغانستان کې چې کوم سفیر دی اوس موجوده وخت د پاکستان منصور احمد خان صاحب نو هغه ټینور پوره شو هغه واپس راځي د هغوی چې کوم ټینور تاسو هغې ته څنګه ګورئ دې سره سم بل یو پاکستان یو خصوصي نماینده د صادق خان صاحب په شکل کې د افغانستان لپاره مقرر کړی دی نو د هغې څه رول دی په دې ټول د پروسس کې او دا لږ ستاسو ته زما په کار پرې جی وګاشا ډېره مننه لمبې خو زه دا ووایم چې یاره منصور خان د پاکستان سفیر چې دا اوس تاسو وی چې دا هغوی هغه موده چې کومه ده هغه پوره شوې ده او هغه به د دې میاشت په اخره کې چې کوم دی کابل نه راځي نو زه دا ووایم چې یاره هغوی یو ډېر داسې وخت کې په کابل کې وو چې حالات هغې کې لکه تاسو وکتل چې د کابل فال پکې وشو هغه تاسو دا وکتل چې انټرنیشنل کمیونټي ټول ایواکویشن پکې وشو خو هغوی په دې دوران کې لکه یو ډېر یو ښه کردار ادا کړ د پاکستان امیج بلډینګ هم دا هغوی وکړو چې یو طرف ته که هغوی د طالبانو سره ډېر زر هغه راشه درشه شروع شو بل خوا چې کوم دی هغوی د انټرنیشنل کمیونټي د هغوی هغه ایواکویشن چې کوم په هغې کې هغوی ډېر ښه کردار ادا کړ که هغه ډیپلوماټیک سټاف و که هغه نان ډیپلوماټیک سټاف و که هغه د دې نورو ملکونو چې کوم دی د هغوی سټیزنز وو د هغوی پاکستان ته ایواکویټ کولو کې ډېر ښه کردار ادا کړ دې نه هغه چې کوم دی مخکې د ډاکټر اشرف غني صاحب ګورنمنټ کې چې کوم دی هم د هغې حکومت سره هم ډېر ښه یو رپو جوړه کړې وه د اپوزیشن سره هم د مختلف ایتنیک ګروپ سره د جهادي کمانډرانو سره نو زه دا ګڼم چې یاره د منصور خان ګروپ کومې پورې چې ما د افغانستان د تیرو دوه لسیزو راځي زه ګورم نو زه وایم چې یاره زما په نظر باندې اوس دا زما ذاتي نظر دا دی چې یاره منصور خان ټرن آوټ ټو بي د بیسټ پاکستان دپاره یو نماینده هلته کړي اوس دې کې ګوره تاسو بله خبره وکړله د صادق خان صادق خان اولي سر تاسو په سوشل میډیا باندې هم تاسو تصویران شیر کړو تاسو په باندې کمنټس کړو سو ټویټس هم کړو هغې ریفرنس اولي سره موږ ته ووایي چې لکه یو خو دغه ایشو زموږ چې کوم د خیبر نیوز کتونکي دی په علم کې راشي او بیا تاسو په هغې خپله تجزیه ووایي تاسو ولې دا کړو ما یو دا خبره کوله چې صادق خان یو ټویټ وکړو په هغې باندې بیا ما ووایي چې صادق خان د پاکستان د افغانستان دپاره خصوصي نماینده دی رپ دی دلته کې د هغوی سټیټس چې کوم دی هغه د اس ای پی ایم دی یعنې سپیشل اسسټنټ ټو د پرایم منسټر د دې برابر دی لکه د کابینټ ممبر دی خو تاسو به نه کتلي چې یاره صادق خان څو ځله به د تورخم خو چې کوم دی ډېر اسان دی تورخم ته دی څو ځله تللی غلام خان چې ځکه چې د افغانستان سره زموږ غټه خبره چې کومه ده ګوره د ډایلاګ څه دی نه وه د هغې نه مخکې چې د طالبانو سره کوم کمیونیکیشن کېده یا د هغې نه مخکې ډاکټر اشرف غني صاحب سره کېده نو هارډلي چې کوم دی هی فګرز آوټ ان دیټ هغې کې بل تاسو ته ما ووایي چې په افغانستان کې دا کوم دغه پیریډ ختم شو نو په دې کې خو ټول اپریشن لیډ کو منصور خان لیډ کو اوس دې دلته کې چې کوم دی لکه زمونږ ورځ ورځه د افغانستان سره تجارت چې کوم دی هغه مخ په کمی باندې چې کوم دی هغه روان دی دوی دا بوسټ کوي چې یاره مونږ لکه غلام خان مونږ انګور اډا مونږ خرلاچي مونږ دا پوینټس کو لو کړه خو تاسو یو سړی د لاړ شي چې یاره لکه پوینټس کو لولو مطلب خو دا نه دی چې دا لاره ده او بس اوس ته پې خلک ځي هلته کې چې کوم سچویشن دی هلته چې کوم فیسیلیټیز دي د هغې صورتحال مونږ وګورو نو هغه ډېر زیات دی کوم دی لکه هغه پتھیټک دی نو هغې کې مونږ ته ووایو چې لکه صادق خان هر یو کار کوي خو چې کوم کار دی د دغه حوالې سره د افغانستان او د پاکستان د دغه حوالې سره هغه کار هغه نه کوي لکه نور هر یو کار کوي یو پکې دا خبره بلکې تاسو وګورئ نو ما ته د هغه کردار داسې د یو چې څونه د توقعاتو چې یاره د یو ایکسپیرینس سینیر ډیپلوماټ دی دی به ډېر ښه لکه دوی وعدې وکړلې چې یاره د پېښور او د جلال آباد ترمنځ به په یو میاشت کې دننه بس سروس کولاو شي تاسو ته به یاد وي دغه شان دي دوی وایي چې د چمن او د سپین بولدک ترمنځ به چې کوم دی ټرانسپورټ کولاو شي دوی دا ډېرې خبرې وکړلې خو یو وخت هغې وجه دا ده چې منصور خان سره زه دا نه وایم خو که تاسو په افغانستان کې د پاکستاني میشن سره ملاو شئ
نو هغه د طرفه چې څومره کار کول غواړي هغوی یا کیږي پاکستان کې هغوی ته هغه ریسپانس نه ملاویږي. د هغې دا دی چې دلته کې مونږ ته ماته ښکاري چې صادق خانم بس په دې کې انټرسټډ و چې هغه ته یو خو د کابینټ پوزیشن ملو شوی دی، نور حالات هم داسې چلیږي. هغه وی که نه بس وي حالات روان دي. اوس هغه شی چې کوم دی ما په خیال هغه ما نه دی خیال کړی لکه صادق خان خپل کردار چې کوم دی هغه هم را ادا کړی دی څومره چې د ده نه د خلکو توقعات وو. ما نه دی په یو خبره باندې خفه شو چې ما ووی چې یاره ته په پاکستان کې روزانه چرته نه چرته چې کوم دی ټورسټ سپاټس ته ځې، نو دا چې کوم کار دی دلته کې خو هم پکې کله نه کله چکر ولګوو. نو د په هغې جواب کې ووایي چېرې لکه زه خپل ملک پروموټ کوم، نو مې خپل ملک صحیح خبره ده پروموټ کول پکار دي، مونږ هم پکار دي، خو چې دا کوم کار دی نو لکه دا خو وکړه که نه. نو زه دا وګڼم چې لکه د زما خپل یو رای دا ده چې زه څونه ابزرویشن دي زما هغه دا دی چې صادق خان نه څونه توقعات ما په خیال په هغې پوره کولو کې دی ډېر زیات چې کوم دی وروستو راغلی. چې کله صادق خان په افغانستان کې د پاکستان سفیر و د 2008 9 10 دغه چې کوم ایرا وه، نو پای کې د دوی هلته کې خو ډېر ښه ایکټیو و اکټیویټیز لکه ټیک ټاک او کوششونه هم کړي وو. د هغې نه وروستو چې کوم اوس دغه دی چې کوم سیکنډ فیز دی یا دغه نمزي موریانې دي، نو ستاسو په خیال باندې تاسو وایي چې ګنې په دې کې ناکامه وجوهات څه دي؟ تاسو ګڼئ چې ګنې صادق خان دا ورته په زبردستۍ باندې د ذمهوري ورکړی شوې ده، هغې بعد ناخواسته قبوله کړې ده که نه هغه کار ته نه پرېښودل کېږي؟ ستاسو تجزیه سره دې حوالې سره ګوره دې کې څه شک نشته دی. څنګه چې تاسو چې کله صادق خان په افغانستان کې سفیر و نو دوی ډېر ښه یو ګډ ویل کریټ کړ، دوی پنجشیر ته لاړل، دوی مزار ته لاړل، دوی چې کوم دی په افغانستان کې هغه علاقو ته کمو علاقو ته چې به کوم دی یوزولي د پاکستان ډیپلومیټان نه تلل دی هغې ته لاړل. دغه شانتې دوی چې کوم دی د میډیا سره به ډېر ښه انټریکشن کو. خو دا اوس چې دی راغی ما په خیال زما خپل خیال دا دی چې صادق خان از انفٹ په دې پوزیشن کې. د هغې وجه دا ده چې دې نمایندګي د یو ګروپ کوي او د نماینده د بل ګروپ دی. نو هغه که تاسو ګورئ نو په اسلام آباد کې او په پنډۍ کې لږ داسې یو کیمپینګ شته دی. ما په خیال دی چې چا راوستی و هغه د خپل رپ دغه ځکه چې تاسو ته ګوره دی د عمران په کابینټ کې هم د ده سره دا پوزیشن دی او د شهباز شریف په کابینټ کې هم د ده سره دا پوزیشن دی. نو دا ډېر انیوژول دی چې یو سړی چې کوم دی د عمران خان په کابینټ کې هم دی چې کوم دی سپیشل ریپ او اس ای پی ایم سټیټس ورسره د شهباز شریف په نو هسې یو سړی جنرالي وګوري چې دا څنګه کیدی شي چې یو سړی د عمران خان غونډه کې د یو ټف اپوزیشن د موجوده د هغه کابینټ کې او په ده په کابینټ کې ناست دی. نو زه دا ګڼم چې دی هلته کوم دغه شانتې ناست و، دلته کوم چې کوم دی یو ټایټل یې ورله ورکړی دی، بس که چېرته یو پیپر ولیکي یو افیس یې ورله ورکړی دی، نور د ده چې کوم دی ایز سچ حکومت نه بلاول بټو زرداري دته چې کوم دی د ده نه څه کار اخیستل غواړي، نه حنا رباني کر ته ما په خیال څه کار اخیستل غواړي، بس فورن افیس کې یو ډیسک ورکړی دی، یو افیس یې ورکړی دی، دی هم خوشحاله دی، ټایټل د ایس ای بي هم لګېدلی دی او هغه خلک چا چې دی کېنولی دی هغوی هم خوشحاله دي چې زه زمونږ یو سړی هلته کې ناست دی، ان کیس اف نیډ هغه به زمونږ دی هی ویل پلی آور بال. اخیرانه پوښتنه ستاسو نه چې صادق منصور احمد خان صاحب هغه خو ټینې ور ختم شوه به راځي پاکستان ته، تر اوسه پورې له د نوي سفیر ټاکنه نه شوې. تعلقات څنګه ویني تاسو د پاکستان او افغانستان په دا موجوده وخت کې، او د نوي سفیر ستاسو په خیال باندې به ټاکلو باندې به څومره اثرانداز شي د افغانستان او پاکستان په دغه تعلقاتو؟ لمبې خو دا ده وکاس چې دوی نوی سفیر نشي اپوینټ کولی او دوی یو د پاکستان دا ټول شی چې کوم دی د کنفیوژن ښکار دی ویزاوي افغانستان. ګوره دوی لیږي چارټي افیر لیږي، حالانکه آلریډي هلته کې سینیر کس ناست دی او هغه د چارټي افیر چې کوم دی لکه چې امبیسډر لاړ شي نو هغه هی کین بي د چارټي افیر. اوس دوی دلته کې عبید نظامانی چې دی دا د سن صوبې سره تعلق لري، هی از سینیر دلته کې فورن افیس افیشل دی، دی لیږي از چارج دی افیر. دا په حال په نارمل ډیپلوماټیک دغه کې چې کوم دی دا ان یوزول دی چې چارج دی افیر چې کوم دی لکه هغه د هیډ افیس نه یو ملک ته ځي. بل دا دی چې ته امبیسډر نشي اپوینټ کولی ځکه چې پاکستان هلته کې هغه حکومت منلی نه دی. صادق دغه چې کوم منصور خان
هغه خو آل د خپل کریډنشل چې کوم دی خو اشرف غنی ته هی واز لیجیټیمیټ پریزیډنټ دین هغه اغي اکسپټیبিলিټي اغوي کړي وا وس چې کوم دی افغانستان مونږه افیشلی نه ریکګنایز کو نو ته ډیپلوماټ چې کوم ته لکه امباسډر یا های کمیشن دلته زموږ امباسډر نشي اپوینټ کولی نو دی بزی چارج دی افیر بلی لیگی او ما په خیال سونه چې ما د فورن افیس کې کسانو سره په دې حواله سره خبرې کړي یو خدای ډیر ان یوزوال ده بل خبره دا ده چې د کې به ټیکنیکل او لیګل کمپلیکیشن به پکې پیدا کیږي چې د او د دې سره سره چې کوم دی لکه تا منصور خان چې ته واپس ریکال کو نو الته کې تا خپل میشن ډاون ګریډ کو لکه تا د امباسډر د لیول نه چې کوم دی لاندې را چارج دی افیر لیول ته څنګه چې په افغانستان کې په پاکستان کې دا وخت د افغانستان چې کوم دی دا زموږ سره شکیب احمد چې کوم دی دا چارج دی افیر دی تام چې کوم دی دغه دی ډاون ګریډ چې ډاون ګریډ دی نو د دې بم چې کوم دی ما په خیال پاکستان ته بد دی زمانه د خیال چیرې د دې صفې دی اټ ویل هاف ا نیگیټیو امپیکټ یو جهان مننه ګرانو کوتونکو حسن خان موږ خپل تجربه کوله موږ یو شان د مغلو دغه نورستو راځو موږ خپل پروګرام جاری ساتو نن 2 کال مخکې چې په افغانستان کې کله سور انقلاب رالو او دا غي رد کې چې دی بیا ریګن ډاکټراین هغه لاندې کوورډ په ځای بلکې اوورټ اپریشن شروع شو منګه یو ایس سره ریګن سره اتحادیان شو نو دلته د افغانستان ټول خلک چې دلته راغلي او بیا جهادي تنظیمونه چې ورته مجاهدین ویل نو په هغه وخت کې د دنیا د هر اړخه او کې خصوصا د عربونه ټول دلته راغلي او دلته آباد او خو کلاو ګرځیدو په د یونیورسيټي ټاون کې هغه کې او دلته هسپتالونه جوړ کړي او دلته ان جی اوز هم جوړ کړي او بیا دی کې لکه مثال بدر کم عبد الاعظم او په یونیورسيټي ټاون کې نو اسامه بن لادن دغه شاګرد چرته بو او دوی بدلته راوړېدل او دې خلکو سره جهادي تنظیمونه جوړ شو نو دلته جوړ شو دلته نمم خلک تلو او الته بیا جهاد کولو نو دا هغه انټریکشن چې شروع شو بیا دلته تا مدرسې ډېرې زیاتې شوې دا سونه که د افغانستان لیډرشپ دی که بهر دی هم دې مدرسو کې کراچۍ نه والې ته پېښوره پورې دا ټولو یو چشمې نه وبس کړي دي نظریاتي تربیت په یو ځای کې شوی دی نو نظریاتي تربیت چې د یو ځای وشي نو بیا ته د یو نیټورک جوړ دی نو هغې کې بیا دا سرادات او دا کیسې بیا ختمې شي دلته چې دی من رپورټس دا چې ډېر خلک بشک وسطه د عراق معامله کې تللی دي سیریا معامله کې تللی دي د دواړو ګوندونو مطلب چې د دواړو فقو چې دی او یا دوړ طرف حنفي والم تللی دي او اهل تللی دي او اهل تشیم تللی دي نو دا لکه وړي ما دا خبرو کې چې دا اوس ټرانس نېشنل سیزونه دي او استاد د کمیونیکیشن نېټورک دوه تیر شوی دی چې ته یو بل سره په رابطه کې په یو طریقه بل او دلته خو تا کولاو بیا ستا فنډینګ کېدو تا دلته مدرسې چې سوره دی سعودي عرب نه را روانو نورو نه را روانو دا 9/11 نه مخکې خبرې درته کوم نو دا خو مغه تا ذهني آبیاري شوې ده نظریاتي هغه ته شوې ده صرف داغه شکلونه بدل شوي دي سیزو مکه دی د ټي ټي پی سره چې کوم دا مذاکرات روان دي ځینې خلک وایي چې کامیاب به شي ځینې خلک وایي چې ګنې چانس یې نشته دواړه طرفونه چې کوم فریقین دي نو هغوی لچک نه ښایي نو د دې تاسو ته لکه بیا څه فال آوټ کېدی شي که ان کیس دا مذاکرات کامیاب نه شي نو دوی به هم داسې تنظیمونو ته ځي که نه دا اوس منحصره ده چې ریاست خپل رټ چې دی تر کم حده پورې نافذ کول غواړي نیشنل الیکشن پلان یو پالیسی راغلی قوانین خو مخکې نشته انټي ټیرریزم لا هم شته پاکستان پینل کوډ هم شته انټي منی لانډرینګ هر څه شته تا هم د هغې قوانینو په رڼا کې نیشنل الیکشن پلان ورکړه او هغې کې یو نقطه ډېره واضح وه نورې خبرو نه علاوه چې دلته به د مسله جتو بالکل اجازت نه وي ټیک نو
که په داسې انداز کې وي په دنیا کې مذاکرات کېږي کنفلکټ ریزولوشنز هم کېږي د هغې مختلفو یو طریقې مذاکرات هم ده خو مذاکرات خو ته دې دپاره کې چې امن راولي کنفلکټ ختم کړي او دا نه ښکاري چې د ریاست عملداري چې د هغه چلل شوې ده یو متوازي حکومت نو که په داسې طریقه باندې مذاکرات وي بیا خو ټیک ده خو چې نه نو بیا به ریاست خو دې دپاره چې دی به د خپل د معاشرې د هر غړي د سر حفاظت کوي نو دا موږ تقریبا وایي $352 million تقریبا دا فګرز دي دا فینسینګ موږ څه دپاره کړي موږ چې دا خپله خېټه کټ کا چې دا پیسې دې په دلته لګولې وي نو څو یونیورسټۍ جوړې دي څونه کالجونه جوړې دي څونه سکولونه جوړېدو خو دې دپاره و چې اولي ترجیح زموږ څه وه چې د سر زموږ محفوظ وي نو دا اوس د دوی په صلاحیتونو د دوی په ویل پولیس دی او که نورې سیکیورټي ادارې دي چې دلته ان ایډ آف سیول پاور کې دي د هغې مینډیټ دا دی ټیک د ټک ټک به کېږي خو لکه چې څنګه د روسو ورځو کې څیزونه رپورټ شو په سوات کې که موږ مؤثره وو بیداره وو سترګې م کولاو وي او غوږونه م کاڼه نه وي نو زه نه وینم چې دلته داسې خاص متوازی حکومتونه کم از کم نشي جوړ په دې تېرو ورځو کې چې په سوات د خو تاسو خبره مو وکړه په سوات او ملکنډ کې دا ویل کېدل چې ګنې د ټي ټي پي خلک راغلي دي یا مسلح ګروپونه راغلي دي او په سوشل میډیا باندې خو یو پروپاګانډا هم ډېره زیاته شوې بدقسمتۍ نه په پاکستان کې سوشل میډیا باندې خلک یقین هم ډېر ساتي دا هم ویل شو چې ګنې راغلي دي او هلته کې میلې او ټینټونه لګولي دي او قبضه یې کړی چیک پوسټونه جوړ کړي هغې کې څه حقیقت نه خو بیا هم تاسو ګڼئ چې ګنې داسې څه خدشات شته چې ګنې دا خلک به راشي او قبضه به ولي په سوات کې ملکنډ کې یا په وزیرستان کې ډېر واضح کا زه سوات کې 2004 کې هم پاتې 2007-8 کې هم پاتې ما چې کله ریاست پاکستان وغواړي ریاست پاکستان نه مطلب زما څه اداره نه ده سټیټ پورا نن سبا کې خلک ریاست کوي زه ایز ا طالب علم د پولیټیکل ساينس خبر کوم ریاست چې کوم پولیټیکل ساينس کې دی هغې ته وایم نو هغې کې پولیس هم راشي دا ټول ادارې راشي ریاستي مشینري چې راځي نو چې دا وغواړي چې نه نو چرې نشي کېدی چې کله حکومت غوښتي ریاست حکومت نو په سوات کې هر څه ختم نه شو بیا په نارت وزیرستان ټول لوی سوالیه نشان به همیشه دا که په نارت وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې که ایکشن وشو نو د هغې چې دا علاقه داسې ده دا ټرین داسې دی چې فوج به پکې ښخ شي او بیا کیدی شي چې دی دا اټ ویل بی ا بیټل آف مدر آف آل بیټلز او انګریز هم پکې ښخ شوي او دا چل خو تاسو وکتو چې څه چلو شو متوازی حکومتونه ختم شو مالداري کم از کم قایمه شوه اوس خدا ده چې یو ټلیفون چېرته نه به راشي یو خط به راشي یو دماکه کېږي زیات نه زیات دا کېږي که نه خو آشن صورتحال نه دی یو وخت خو دا و چې ستا پېښور دا مشني ممن دا ټول دلته متوازي حکومتونه او ډېر زیات ایشوز و شکر دی اوس خو ډېر چینج راغلی خو ستاسو د موجودګۍ نه دا چې کوم سیلاب راغی دا هټ کې زما د پروګرام نه خو بیا هم تباهي وکړه په سوات چونکې ذکر راغی سوات ملکنډ ریجن زموږ په ساوت کې تباهي وکړه د دې څه وجه ده آیا زموږ حکومتونه ډېر تیار نه دي زموږ انفراسټرکچر کمزورې دی که نه دا آفت په موږ باندې اچانک راغی څه په خیال باندې داسې دا کنټرول کېدی شي مخکې نه دې کې ډیزاسټر موږ سره نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ دی اداره ده بیا صوبایي سطح باندې هم شته او دوه قسمه ډیزاسټرز دي یو مین میډ دی یو نیچرل دی نیچرلی کې لکه زلزلې دي سیلاب دی او سیلاب د دې قوس چې دی فورکاسټینګ هم کېږي تا پته شي خو بیا ته چې کوم نیچرل ډیزاسټرز دي د هغه خو الله تعالی طرف ته یو نیچر دی هغه کېږي یو سایکل دی هر ځای کېږي خو
بعض چې کوم مین میډ دي هغه زموږ د خپل د لاسه دي. نو او چې کوم نیشنل ډیزاسټرز دي هغې کې ته دا کې چې ته فورکاسټ وي نو ته کمیونټي سره ستاسو نه ربط دی، انټریکشن دی، چې یا ته په وخت خبر کې چې دا سیلاب را روان دی د دې اندېښه ده ته بندوبست کړي یا محفوظ ځایونو ته ورسې، او چې بیا وشي نو ته به د هغې میټیګیشن څنګه کې. خو دلته که تاسو زاړه د فلډ کمیشن رپورټس هم ووایې دا سیلابونه یو خدا دې یو وجه بنیادي دا ده چې کوم زمونږ ریور بیډس دي، زمونږ ډرینز دي، زمونږ خوړونه دي، په دې وانې که کینال اینډ ډرینیج ایکټ راوالي ته انوایرمنټل لاز راوالي هغې لاندې دلته د تعمیرات وانې پابندي ده. خو چې ته ایون دا پېښور کې وځه ثوابۍ ته لاړ شه، مردان ته لاړ شه، دې ټول دې ته وګرځئ ایز اے کیس سټډي وکړه 400 دې ته ورشه نو ستا ټول ریور بیډس کې اول به کچه غوندې کې را ایته تھا نو چا برالو نو بالتا چومبړی ولګي جومپړه ولګي بیا برالو اوس چې دې تا پاخه په تعمیرات وکړو نو هغه چې اوبه رکاوټ راشي هغه ذات بیا تاوان کوي. بیا تا دا موټر ویز جوړ کړو، موټر ویز کې بیا تا د دې سیز سوچ نو کړي چې دې کې کازویز سو نو ورکول پکار دي هغه پکې یو رکاوټ راشي، ډرینز تا بند کوټول آیو فلو وی نو هغې وجه سره دا نوخار ته راواله که نه په دې خوړونو کې ټول مارکیټونه جوړ دي. نو زه دا ویمه چې زمونږ کوم ډپټي کمشنرز دي، کلیکټرز دي، ریونیو کلیکټرز هم دي او هغه فوکل هغه دي، هغې خپل کار پرېښی دی، هغې خپل کار چې صحیح طریقه وانه وکړي، خپل دا نظام ټیک کړي، پیریاډیکل چیکنګ کوي نو هله به دا څیزونه د حیات آباد نه ته شروع شه که نه دا بیسه خوړ دی دا ټول دی کې تا ته حیات آباد کې جی تاسو حیات آباد خبرونه حیات آباد کې باقاعده فیلینګ کیږي، لینډ فیل کیږي، ملبر وړي هغه چې کوم زه دا سلسله دا سوزل ما چیف سیکریټری شه یونیورسيټي کې جوړه شوې ده دلته یو پرایویټ یونیورسيټي جوړه شوې چې په دغه ډرین په هغه ځای د دې مقابله کې سپریم کورټ اف پاکستان په ټولو د پاره دی په کراچۍ کې چې دی تیار بلډینګونه راغورځولې دي دلته دی پکار دی چې ماشن ایکشن چې څنګه الته شوی دی دا شن ایکشن دی دلته مشي دا سيزونه بل ټکی او لکه ځینې خلک دا وایي چې د حیات آباد کې وي دومره غټ تاسو نیر پرېښی اوبه پکې لږ راځي نو که چېرې دغه شان بارونه سیوا شي ان کیس راشي نو کم از کم هغې ته لاره خو به کولو وي که نه کله خو لکه سیلاب خو روزانه نه راځي اکثر چې دی که تاسو 2010 کې یو ډېر لوی دلته راغلی جی د یې نه سل کاله مخکې دلته راغلی جی نو دا د دې یو د قدرت خپل یو نظام دی او دې کې دا بعضو خلک مونږ یو زموږ تصور دا دی چې یاره دا زموږ اعمال خراب شوي او سیلاب رالو. مولانا طارق جمیل صاحب دا ویلي دي چې دا سیلابونه زموږ د خراب عمل نتیجه ده. مولانا طارق جمیل صاحب دا وایي چې مونږ د خپلو ګناهونو بخښنه غواړو، الله پاک نه آفتونه به کم شي. نو د دې سره لږ غونډه کې اختلاف دی جی ور ریشنالټي ریزنز باندې به خبره کوو. ټیک معاشرت علوم موږ سکول ته د سکول سبق نه دي چې موږ ویلیو ور بظاهره الله تعالی یو دا نظام جوړ کړی دی. ټیک ده ټیک دې نظام کې زلزلې راځي، والکینوز هم راځي، دا ټول دا چې ستاسو دا ټول مادیات دي دا ربړ دی مختلف دي دا خو مختلف وختو کې چې کوم ایرپشن شوي دي والکینیک هغې نه بیا وروستو چې ستا دا فسایل هم جوړ دي هغې نه مادیات هم جوړ دي هغې نه دا ربړ هم جوړ دی دا ټول څیزونه جوړ دي. نو یو طرف ته که الله تعالی یو وقتي طور باندې دا وکړي خو بل طرف ته درته دا څیزونه درکړو داسې چې دی دا سیلاب چې دی خو چې زه چیړ نه کوم د قدرت نظام سره چې زه نو بیا خو قدرت ور راته څپېړه راکوي مولانا طارق جمیل صاحب که چېرې دا مطلب وي الیویل سایل ورته وایي دا چې ستا دا ځمکه یو وخت چې تیر شي نو د دې پروډکټیویټي کمه شي نو بر چې کوم سایل راشي د سیلاب هغې کې نو ستا د زخم ځمکه چې دی دا ښه کي دوباره دې کې بیا کرکي له ښه کېږي دې واره چې که ته دا سند او پنجاب خاص کر دا کچه علاقه چې چېرته دا راځي نو هلته نه زري ځمکه ډېره هلته ټولو نه ښه فصل هلته کېږي
نو د الله تعالی که یو بظاهر درته درکړي نو بل درته دا ستا پروډکټیویټي هم سیوا کیږي. خلک تاسو وایي چې کنې موږ ګناهګار یو ګناهګار خو موږ ټول یو موږ ټول معافي د الله پاک نه غوښتل پکار ده بخښنه ته غواړو خو تاسو وایي چې سیلاب د دې سره تعلق نه تاسو دا وایي ته ګوره دا سیلۍ چې راځي کنه ګوره سیلۍ دا سایکلونز دي نو دا ستا دي کې دا ټول صفائی هم کوي جی بیا چې دی دا مختلف ستا چې کوم سیډز دي دا یو چې د بل ځي ته وړي نو هغې سره ستا دا جرمینیشن کېږي دا نوې دا ځنګلات جوړ شي سیزونه جوړ دا چې دی دا الله تعالی یو خپل یو پوره نیچر یو سیز په دې باندې یو ډېر ښه نظم دی اوټ ټو ویسټ وینډ پای کې چې څنګه طریقې سره لکه یو اوس وځي نه یو تخم راشي بیا ځمکه هغې کې کوز شي هغه لکه ډېر راشي ما سره وخت بیخي سره ختم شو او ستاسو یو جهان مننه اصل ستاسو هم مننه او مونږ د امبیسډر منصور احمد خان صاحب ستاسو هم مننه کو ګرانو کتونکو ستاسو هم مننه تر بیا د الله په امان.